الرحمن الرحیم راځو موږ نن خپل ټاپک ته کلاس ته صحیح ده. کلاس یو ځل بدل زه بیا د کلاس یو ذات خلاصه به درته ووایم د پرونی ټاپک چې کلاس موږ څه ته وایو. کلاس موږ د سنټنس هغه حصې ته وایو چې هغه د یو سنټنس حصه یي ښه ګوره دا پکې شرط دی صحیح ده جي شرط دی پکې دا ښه چې ډومنې دا به د یو سنټنس حصه یي د سنټنس حصه نه به بیا ځان له سنټنس صحیح ده او دا به یو سنټنس حصه یي. تاسو د ما پورې اگزامپل درکړو چې I was writing a letter and he was reading a book. نو ګوره دا I was writing a letter and he was reading a book دا as a whole یو سنټنس شو. خو په دې کې بیا موږ سره په منځ کې دوه ګروپ اف ورډز دي چې پای کې په هر ګروپ اف ورډ کې خپل سبجیکټ هم شته دی او خپل ورب هم شته او خپل سنس هم خپل ورکوي. دې ته موږ څه وایو کلاس وایو. خو ګوره دا سنس خپل ورکول یا نه ورکول دا هم پکې یو شرط دی ښه. کو سنس خپل ورکوي نو هم کلاس دی او کو نه ورکوي خو سبجیکټ پکې شته ورب پکې شته او یو سنټنس حصه ده بیا هم کلاس دی ښه. نو نن موږ هغې ته راځو په هغې ډسکشن کوو چې یاره که چېرته په یو سنټنس کې خپل داسې کلاس وي چې په هغې کې یو کلاس خپل سنس ورکوي او دا بل خپل سنس نه ورکوي نو دې ته به موږ څه وایو. نو ګوره انډیپینډنټ کلاس او ډیپینډنټ کلاس د کلاس بیا موږ سره مین چې کوم ډیویژن شوی دی هغه انډیپینډنټ کلاس دی او ډیپینډنټ کلاس دی. بیا چې د کلاس کوم نور ټایپس دي که نه لکه ناون کلاس شو ایجیکټیو کلاس شو ایډورب کلاس شو صحیح ده جي ایجیکټایول کلاس شو هغه موږ سره ټول په دې باندې بیس دي ښه په ډیپینډنټ دا ناون کلاس دی ایجیکټیو دی ایډورب دی دا ټول د کوم بیا دي بیا دا د ډیپینډنټ کلاس سب ډیویژنز دي صحیح ده که نه. او انډیپینډنټ کلاس ځان لري ګوره انډیپینډنټ موږ ته د نوم نه پته لګي چې یاره انډیپینډنټ څه ته وایي. انډیپینډنټ مطلب آزاد خود مختار صحیح ده جي اټانومس د دې خپله دا خود مختار دی دا د خپل سنس کلیر کولو دپاره د بل په اوږه باندې لاس ګوره انډیپینډنټ کلاس به درته زه داسې ډیفینیشن وکړم چې یاره هیو اټس اون مینینګ اینډ ا فل سنس صحیح ده منه دلته فل ستا تېر شوی دی ښه. د انډیپینډنټ کلاس ډیفینیشن څه دی دلته خو به ډېر د ټاپ ډیفینیشن او ډېر سټینډرډ ډیفینیشنز به صحیح ده جي نو زه خو د خلکو په شانتې خو نه یم او نه هغه شانتې به زموږ سټینډرډ وي خو د خپل وس مطابق به درته زه د انډیپینډنټ کلاس یو ذاتي ډیفینیشن داسې وکړم چې انډیپینډنټ کلاس هر هغه کلاس ته وایي چې د هغې خپل فل مینینګ وي او خپل فل سنس ورکوي. د مینینګ خبره پکې نشته. مینینګ مطلب زما دی ترجمه خو د ډیپینډنټ کلاس هم کولی شي صحیح ده خو فل سنس پکار دی ښه سمج پکار دی زمونږ دا په سمج کې بیا راځي دا انډیپینډنټ کلاس زموږ په سمج کې راځي د دې په معنی او په مطلب او چې څه مقصد دی په هغې باندې موږ په اسانه رسو ځکه په دې کې خپل سبجیکټ هم شته دی ورب هم شته دی. خپل سبجیکټ او ورب خو په ډیپینډنټ کلاس کې هم شته خو په انډیپینډنټ کې د خپل سبجیکټ او د دې ورب او د نور پارټ اف د سنټنس موږ سره داسې کمبینیشن دی چې دا ځان له خپل فل سنس ورکوي صحیح ده. د دې نه موږ ځان له ګوره کین سټینډ الون اینډ بیکم ا پراپر سنټنس دا په خپله باندې سټینډ الون کولی شي دا په خپله سټینډ کیدی شي په خپلو خپو ودرېدی شي صحیح ده که نه. دا د بل په اوږه ټوپک نږدي صحیح ده جي په پښتو کې چې موږ وایو ښه درته دا ټاپک سم په پښتو کې ایکسپلین کوم صحیح ده جي. نو ګوره دا د بل په اوږه باندې ټوپک نږدي د بل دپاره په بل باندې دا ډیپینډنټ نه دی د خپل مینینګ او سنس کلیر کولو لپاره دته د بل چا ضرورت نشته دی صحیح ده که نه. دا آل ان آل دی په خپل ځان کې صحیح ده دا د دې سنس کلیر دی خو دا په سنټنس کې دننه راشي هم د دې سنس کلیر دی او د دې نه ته ځان له خپل سنټنس هم فل فلیج سنټنس هم جوړولی شي. ما درته لیکلي دی کین سټینډ الون اینڈ بیکم اے پراپر سینٹنس بیکم اے پراپر سینٹنس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اپنے آپ میں ایک پورا سینٹنس بن سکتی ہے ٹھیک ہے نا. نو دا موږ سره په خپله یو پوره سینټنس د دې نه جوړېدی شي. د دې زه اوس اگزامپل در کوم ښه. نو نیډ آف هیلپ فرام ادر کلاس ټو میک ایکس کلیر سینس دې ته د بل کلاس ضرورت نشته دی کو دا په دغه سینټنس کې ته په خپل ځین پرېږدې دا خپل فل سنس ورکوي دې ته اډوله ضرورت نشته دی. دا د چا د خپل مینې کلیر کولو لپاره خپل سنس کلیر کولو لپاره د بل چا محتاج نه دی. دا د بل په اوږه ټوپک نږدې دې ته ضرورت نشته نو لہذا دې ته د بل کلاس
हेल्प यानी د مدد ضرورت نشته سره لپاره چې دا سینس کلیر کی د دې الریډي سینس کلیر دی ښا مینینګ مانو مطلب او مقصد یې دیتا د خپل سینس کلیر کولو لپاره ډبل کلاس ډبل ګروپ اف ورډز ضرورت نشته دی خو دا په هغه سنټنس کې ته ځان لم راواخلې د دې فل سینس کلیر دی صحیح ده کنه دې ته موږ سو یو انډیپندنت کلاس دی بل خو راځو ډیپندنت کلاس دی ډیپند ګوره also has a subject and a verb but no clear sense دا د ما خبرو کړله چې څنګه په انډیپندنت کلاس کې خپل سبجیکټ هم شته دی ورب هم شته دی داسې په ډیپندنت کلاس کې خپل سبجیکټ شته او ورب شته دی خو دلته انډیپندنت کلاس خپل فل سینس ورکوي دې نه ځان لم یو فل سنټنس جوړېدی شي خو ډیپندنت کلاس خپل فل سینس نه ورکوي څو پورې چې دا د بل سره تړلی شوي نه دا نه هغې پورې دا سره خپل فل سینس نه ورکوي صحیح ده دیتا ضرورت دی د بل کلاس دا به د بل په اوږه ټوپک دی هغې نه بعد به دا خپل سینس کلیر کوي صحیح ده د هغې نه مخکې دا ډول خپل سینس کلیر کولی نه شي موږ ته به کنفیوژن وي صحیح ده که نه موږ ته به پرابلم وي صحیح ده د دې سینس معنې ځان پیه کولو لپاره صحیح ده سینس معنې ځان پیه کولو لپاره مطلب مې خبرې دا دی چې په دې کې کوم مینینګ پروت دی کوم مطلب پروت دی کوم مقصد دی هغې ته موږ هغې پورې رسېدی نه شو څو پورې چې دا د بل ګروپ اف ورډ سره یعنې د بل کلاس سره یو ځای شوی نه نو لهذا دې کې خپل سبجیکټ هم شته دی خپل ورب هم پکې شته خو سینس کلیر نه دی دې نه علاوه دویمه خبره په دې کې دا ده کین ناټ سټینډ الون آن اټس اون دا خپل ځان له سټینډ کېدی نه شي ځان له سټینډ کېدو نه زما مطلب د خبرې دا دی چې دې نه ځان له خپل بیل سنټنس جوړولی نه شي ما خو درته وختي دا خبره وکړله چې د انډیپندنت کلاس نه خپل ځان له بیل سنټنس هم جوړېږي دا په دغه سنټنس کې ګروپ اف ورډ دی ځان له راواله وي لیکه او اخر کې پکې پول سټاپ وکړه د دې کې چې څونه الفاظ دي په دې کلاس کې هغې کې اخر کې پول سټاپ وکړه دا ستا پوره سنټنس شو هلته کلاس و او چې دغه چل دی ورسره وکړو د هغې نه رابیل کړو صحیح ده دا بیا خپل سنټنس شو خو دلته دا الفاظ رابیل کې او پول سټاپ پکې ولګې دا خپل پول سینس نه کلیر کوي صحیح ده دې ته زمونږ څه وایو ډیپندنت کلاس په دې کې تا ته ما بله خبره دا وکړه نیډ د هیلپ اف ادر کلاس فور میکینګ ا فل سینس د خپل فل سینس کلیر جوړولو لپاره د سینس کلیر کولو لپاره دې ته د بل کلاس یعنی د بل ګروپ اف ورډز ضرورت دی چې راشي هغه ورسره یو ځای شي او د دې د هغې کار هم وشي هغې خو الریډي کار شوی دی خو چې د دې کار وشي د دې سینس کلیر شي صحیح ده دې ته موږ څه وایو ډیپندنټ کلاس ګوره تعالی ما اگزامپل درکړو هی واز رایټینګ سلولی صحیح ده هغه ډېر زیات په مزه لیکل کول بیکاز هیز فنګر واز انجرډ ځکه چې د هغه فنګر چې کوم و هغه انجرډ و دې وګورئ هی واز رایټینګ ویری سلولی که موږ د هی واز رایټینګ ویری سلولی دې ګروپ اف ورډز ته وګورو که نه نو ګوره دا د ټول سنټنس دا هی نه والا دی پورې دا یو سنټنس دی که نه خو که دې الفاظو ته وګورو دې ګروپ اف ورډز ته وګورو هی واز رایټینګ سلولی صحیح ده هغه ډېر په مزه لیکل کول هغه په مزه لیکل کول بیکاز هیز فنګر واز انجرډ ځکه چې د هغه ګوته زخمي وه نو ګوره هی واز رایټینګ سلولی خو دلته ته فل سټاپ ولګې د دې ګروپ اف ورډ نه ځان له یو بیل سنټنس جوړېږي او که په دې الفاظو کې ورته وګورئ په دې سنټنس کې ورته وګورئ دا خپل فل سینس کلیر کوي ګوره هی واز رایټینګ سلولی هغه ډېر زیات په مزه لیکل کول هغه په مزه لیکل کول صحیح ده نو دلته په دې ټول سنټنس کې هم دا خپل سینس کلیر کوي صحیح ده ځکه دې کې سبجیکټ هم شته دی ورب هم شته دی هیلپینګ ورب دی دا مین ورب دی او دا ایډورب دی صحیح ده دا د دې مین ورب په باره کې موږ له نور انفارمیشن راکوي ایکسټرا انفارمیشن راکوي یعنې چې په کوم انداز کې موږ سره دا کار کېږي دا موږ سره ایډورب شو هغه ځان له یو خپل بیل ډسکشن دی صحیح ده په ایډورب او پرشه باندې خو دونه ده چې دا موږ سره څه شی شو دا ورډ دا ایډورب شو دی دپاره د دې مین ورب دپاره صحیح ده نو ګوره دا سبجیکټ شو دا هیلپینګ ورب شو دا مین ورب شو دا ایډورب شو دا ټول ګروپ اف ورډز چې راواخلې ځان له ولیکي او په اخر کې د سلولی نه بعد دلته فل سټاپ اوکې نو دا ستا فل سنټنس شو په دې سنټنس کې خو دا ځان له ګروپ اف ورډ دی چې سبجیکټ هم پکې شته ورب هم شته دی صحیح ده نو دا موږ سره کلاس شو کوم کلاس شو انډیپندنټ کلاس ځکه چې دا په دې خپل سنټنس کې دننه هم د هغې باوجود هم خپل سینس کلیر ورکوي صحیح ده خپل معنی هم کلیر ده سینس هم کلیر دی او موږ په دې باندې رسو چې دا څه وایي صحیح ده دا څه خبره کوي خو دې بل ګروپ اف ورډز ته وګوره بیکاز هیز فنګر واز انجرډ ګوره بیکاز هیز فنګر واز انجرډ وایي ځکه چې د هغه ګوته خوږ وه د هغه ګوته خوږ به نو څه چلو شو
څه چلو شو چا پانسی کو څه چلو شو صحیح ده بیکاز شیکسپیر واز انجرډ ځکه وایي دا هغه ګوته هوک ونه ګوره دلته پل سینس نه ورکوي بیکاز شیکسپیر واز انجرډ وایي ځکه د هغه ګوته هوک ونه دغه ګوته هوک ونه څه چلو کار نه شو کولی پروت و بیمار و تبی وه ټمپریچر یې و څه چلو صحیح ده پیښ وي نو ګوره دا خپل پول سینس نه ورکوي ګوره دلته الریډي سبجیکټ هم شته دی او دغه هم شته ګوره ورب هم شته دی صحیح ده که نه ورب هم شته او سبجیکټ هم شته خو موږ سره دا بیا هم پول سینس نه ورکوي دا دیزې نه دیزې پورې دا ګروپ اف ورډ په دې ګروپ باندې ډیپینډنټ دي د خپل مینینګ دپاره لہذا دې ته موږ څه وایو ډیپینډنټ کلاس ورته ځکه وایو چې داسې ګروپ اف ورډ دی چې په دې کې خپل سبجیکټ هم شته ورب هم شته خو کوم کلاس ورته وایو ډیپینډنټ ځکه دا د خپل سینس کلیر کولو لپاره په دې ګروپ اف ورډ باندې څه کوي ډیپینډ کوي نو دې ته موږ څه وایو ډیپینډنټ او دا الفاظ دا هی واز رایټینګ سلولی دا په دې الفاظو باندې د خپل سینس کلیر کولو لپاره ډیپینډنس نه کوي انحصار نه کوي صحیح ده دا د دې نه آزاد دی نو لہذا دا موږ سره څه شی شو انډیپینډنټ کلاس دا و زموږ د نننۍ ورځې ټاپک ډیپینډنټ او انډیپینډنټ کلاس سبا به انشاءالله موږ خپل دغه ته راځو د ډیپینډنټ کلاس د نور کوم سب ډیویژن شوی دی یعنی ناون کلاس دی ایډورب کلاس دی او ایجکټیو کلاس دی او نور دغه کلاسز دي دغه به سبا انشاءالله 1 by 1 به سبا نن شروع کوو د خیره انشاءالله